السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو په ویډیو کې درته زه یوه دعا ښایم. هغه دعا کې ډېره زیاته فایده ده. مو اکثر د دعاګانې تننه پرې شیر کړي مې، ځکه چې بیا خلک اکثر د کومنټونه کې خنداګانې کوي د دعا خپله کوه، خو دا دعا یوه بیماري پورې تړلې وه. مختلف دعاګانې، څوک یې چکر سول او پلانې او ډینګرې، خو زه درته چې کومه دعا ښیم د یوه بیماري پورې تړلې وه. دا د صرف هغه مریضان کې چې کوم مریضانو ته د شک والا بیماری وي. دلته موږ له دا مریضان ډېر زیات راځي، په سوونو تعداد کې راځي، خو هغو علاج دم نه وي. موږ له بار بار راوشو یا جیسې د مریض ټیک نه شو، هغه علاج دا دی چې کوم سړی چې مطلب مو مونځ وکړو، هغه به ښه صحیح مونځ کړی، هغه په شک کې چې مو 3 رکعاته وکړو 2 رکعاته مو وکړو، حالانکې مونځ به کړی، اودس به وکړي، ښه صحیح به وکړي، او بیچاره مو خو اودس صحیح نه دی کړی، بار بار اوبه ډېرې شړی، لام به ډېر مطلب که نه، هغو په ځان باندې شک راځي، شک والا بیماری ورته ویلی شي. نو که دا مسله د چا وي، هغه د ډاکټر لم نه ځي او هغه د دمګري لم نه ځي، هغه د ځان له خپله علاج په دې وظیفه کې وکړي، او انشاءالله علاج همدا وظیفه و. ما ته چې کوم مریض راغلی و، ما ورته دا وظیفه ورکړې، الحمدلله 4 ورځې بعد د خوشحالۍ نه راغلی، وایي ما مسله په دې وظیفې ویلې سره ختم شوه. نو هغه وظیفه دا ده: اللهم انی اعوذ بک من ابلیس و جنوده. اللهم انی اعوذ بک من ابلیس و جنوده. الله ما ته پناه راکړې د شیطان نه او هغه د لښکرو نه، یعنی پیریانو نه. نو دا د هغه مریضان یي چې چاته د شک والا بیماري وي، دا د په ورځ کې 314 ځلې او 40 ورځې دي وکړي. زه درته دا ذمهواري درکوم چې الله په حکم سره دا مسله به ختمېږي. ویډیو ثواب دپاره شیر کړو. والسلام.